یو نوجوان کور ته راغی د شپې او زما محترمو اوس په بیډ کې اوړي راوړي خوب نه راځي. دا خو الله رب العزت من او تاسو د سکون په خوب باندې اوده کی. الله دې خوب او تختی د دنیا د ویني د دنیا ګولې استعمال کا. زما محترمو کم نعمت د الله رب العزت من بیان کو. کم نعمت دا چې موږ او تاسو شکر وباسو. یا الله تیرا شکر ہے. نو د دې شکر ادا کولو توفیق هم تعالی الله درکې. و یا الله ستاسو د شکر هم شکر دی چې تا مال د دې شکر هم توفیق راکړه. دا څه چې اوس دا ساده اون خلی څوک داسې شته چې دا صدر کې واپس راولي. نو الله ولا بیا چې کم دی اجازه ورکړي چې واپس پکې لاړ شي. هغه سا اخستا چې کم دی دنه بدن ته راخکل او واپس بهر ویستل. دا زما عزتمندو انټوش کې اپرنجې دا چهره شي د انسان دا چهره څومره ګډه وړه شي او دغه انسان دا چهره ګډه وړه شي او دا چلی کړي او دا چهره هم دقه شان پاتې شي. نو دا چې کله هغه اپرنجې وشي دا وی الحمدلله هغه چهره واپس سم شي. زما محترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدام پرنجې نه راتله. دې سره په مخ کې چې کم دی بدرنګواله راځي او الله رب العزت د خپل حبیب د چهرې نه دا ختم کړو. مچبا جناب محمد رسول الله باندې نشو کې ناشته پاکه هستی وکنه پاکه هستی و. امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګرمۍ په موسم کې منکر تشریف فرماو او د دې بدن مبارک نه خولې روانې وي خولې او دا زنانه براتلی او د دې بدن مبارک نه چې دا کوم خولې راتلی وی د دې نه به شیشې ډکولې د مشق او انبر خوشبو به دغه خولونه تله شیشې به تنه ډکولې. الله اکبر. نو هغه بل هستی وا هغه باندې الله په خپل باندې عاشق. نو زما محترمو الله جل جلاله د دې شکر د ادا کولو ما تعالی توفیق راکړي. موسی علیہ السلام الله تعالی کی یا الله دا توفیق ستوي دا تاسو مونږ لرالی کنه مونږ لرالی دا د چا په توفیق سره رالی دا ته چې د سار مونږ تاو کو دا د چا توفیق ته چې تهجد ته پاسې دی اجي صاحب دا د الله په توفیق سره قرآن تلاوت یو کو دا د الله په توفیق سره تا خپل سترګې د حرامو نه منې کړي دا د الله په توفیق سره. نو موسی علیہ السلام الله ته وی الله دا توفیق ستوي. الله پاک ورته فرمای اے موسی ستا نوم څه دی؟ وی الله زما نوم ورته وویل چې اے موسی ستا نوم څه دی؟ الله ته نه توفیق واغستو. موسی کلیم الله خپل نوم نشي اغستی چې الله زما نوم. بیا دویم ځل الله پاک ورته فرمای اے موسی ستا نوم څه دی؟ وی الله زما نوم. دریم ځل الله توفیق ورکو ته وی اے موسی ستا نوم څه دی؟ وی موسی. وی دې ته توفیق وی تا خپل نوم نشو اغستی تا خپل نوم نشو اغستی تبه د کور نه راوتل جمعات ته تلل او د مانځه نه مخکې یو 2 رکعاته 4 رکعاته نفل کول او بیا چې کم دی تکبیر اولا سره منځ ادا کول او بیا قرآن راخستل او په قرآن کې تلاوت کول دا هر چاته دا توفیق زه نه ورکوم. زما محترم نو دغه نوجوان اړخونه بدلی را بدلی او خوب ناراضي. اوس الله پاک چې کم دی د چا خوب حرام کی سوچته چې دله بیا خوب راولي د چا سکون الله ختم کی سوچته چې دله سکون ورکی د چا خوشحالی الله ختم کی سوچته چې دله خوشحالی ورکی. هغه خوشحالولو والا ذات څوک دی؟ الله. خندولم الله کی واضحك وابكى الله قرآن کې فرمایي ز تاسو خندومم او جړومم زستا تاسو ز تاسو خندومم او جړومم عزتم زما پلاس کی ذلتم زما پلاس کی شپم زراولم ورزم زراولم بارانونم زوروم. زما محترم دا نوجوان ډیر کوشش وکړ چې خوب براشي خو خوب را نغی خو بهر حال زما محترم دا نوجوان پاسې دو گاڑی سٹارٹ کو بہر اوتو شپینا وقت ٹیم دے او چې بہر اوتو روان دے ډیر سفر یو کو یو جمعات راغی آغا مسجد سره بہر
پارکینګ کې خپل گاڑی چې کم دی ودرولو او زما محترم جماعت ته رادن نشو چې یاره یو 2 رکعاته نفل به وکم لږ سکون به مې دې زړه ته میلاو شي دا ټینشن به مې ختم شي خو چې جماعت ته راغی اوس په مسجد کې یو نوجوان ناست دی او زار او قطار سره جاړي د شپې نه وخته ټیم دا نوجوان زار او قطار سره جاړي او زما محترمو دا راغی یو سیټ ته کېناست او د دې نوجوان تماشې کوله خو بهرحال هغه چې کله خپل هغه جړه دعا ختمه کړه دا ورغې تپوس ترې نه وکړو وی ولې جاړې ویره سبا مې د کور والا اپریشن دی سبا مې د کور والا اپریشن دی او په دې اپریشن باندې 100 روپۍ خرچه راځي ارا سره نشته دې وجه نه پریشان ورته وایي مغم جن کېږه مه پریشانه کېږه دا بدله زه درکم بټوې ته لاس که 100 روپۍ راویستلې او هغه نوجوان ته ورکړي دغه نوجوان قسم کوي چې څنګه ما 100 روپۍ دی نوجوان دی پریشان حاله انسان ته ورکولو او زما په زړه کې سکون راتلل زما دې زړه ته یو خوشحالي کوزه شوه یو راحت او یو آرام زما دې زړه ته راغی وی بیا ورته ما ویلی چې دا زما کارت دی دا ځان سره کا کله هم ستاسو ضرورت پیښیږي زما ځای ته راځئ انشاءالله العزیز ستا لینډ به چې کوم دی موږ چلو ستا ټینشن پریشانی به موږ ختمو بهرحال دا ورته وی ما ته د دې 100 روپو ضرورت او دا کارت ځان سره سنبال کا یو ذات شته چې هغې ته زه د الله پې داسې راوچتې کړم الله به ستا خوب حراموي او د کور نه به دې راوباسي او دلته به دې راولي او زما مسله به در باندې حل کوي زه هغه الله ته چې کوم دی خپل جړه او فریاد کوم دا کارت ځان سره سنبال ما د کارت ته هېڅ ضرورت نشته زما محترم نو الله هغه ذات دی د انسانانو په زړونو باندې قبضه تصرف دا د الله دی الله پاک فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب تاسو چې کله زمانه سوال دعا کوئ اے بندگانو زه تاسو ته نږدې انی قریب زه تاسو ته څه یم نږدې یا الله څومره نږدې ونحن اقرب الیه من حبل الورید د شا رګ نم تاسو ته زیات نږدې الله پاک فرمایي نن زما محترم مونږ د آغا الله نه غواړو آغا الله ته خپل پریشانی نه بیانو